رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصلاة نور المؤمن، الصلاة نور المؤمن، یعنی المنز د مسلمان د پاره د مؤمن د پاره نور ده، رڼا ده، روشنی ده. په قبر کې تور تیاره وي، خو د المنز دغه قبر د تورو تیاریو د پاره رڼا ده. په لحد کې تور تیاره وي، خو دغه المنز دغه لحد د تورو تیاریو د پاره رڼا ده. دا یاد ساتئ، په قبر کې تکه توره شپه وي او د هغه چا د پاره به رڼایي وي چې څوک په دنیا کې لمونځونه کړي وي یا لمونځ کوي. څوک چې لمونځ کوي نو دغه په قبر کې به رڼایي روشنایي به وي، او څوک چې لمونځ نه کوي دغه په قبر کې به تکه توره شپه وي. نو ای زما عزتمند وروره، ته خپله دا سوچ وکړه چې کله ما او تا په یو پیټک کې یا په یو کمره کې ناست یو، د شپې بجلي ولاړه سي او دا خپلې ګوتې نه سره وینو، یو بل نه سره وینو، نو انسان په بدن کې څنګه حیات راځي؟ یعنی څه رقم دی دا سوچ وي، تکه توره شپه وي چې په دا دنیا دا توره شپه کې انسان په زړه کې څه ویره راځي، یا دا توره شپه دا توره تیاره خوند نه ورکوي، نو په قبر کې به څه حال وي؟ چې څوک هم نه در سره. دې دنیا کې خو بیا هم یو څوک وي، یا په کمره کې څوک در سره وي، یا بار څوک پروت وي، لیکن په قبر کې خو هیڅوک هم نه وي. هلته به څه کوې؟ نو هغه دپاره به تیاري کوو ما او تا. تیاري دا ده چې ما او تا به 5 وخته لمونځ کوو، قضا کوو بې نه، او دا به کوشش کوو چې دغه لمونځ په جماعت سره وکړو، په جمع سره وکړو. ولې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة نور المؤمن، لمونځ د مسلمان د پاره نور ده، روشنایي ده. لمونځ هدایت ده، لمونځ ایمان ده، لمونځ نور ده، لمونځ په روزي کې برکت راولي، لمونځ د بدن د پاره راحت ده، لمونځ د کفارو په مقابله کې اصلحه ده، لمونځ ده هغه د لمونځ کوونکي او د ملک الموت په مابینځ کې شفیع ده. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، دا یو لمونځ ده چې دا ما او تا ونه کړو، بیا خو ما او تا خالي په نامه مسلمانان یو. باید دا لمونځ پرېنږدو، دا 5 وخته لمونځ ده په ښه طریقه سره یې وکړو، او لمونځ باید زده کړو. که چیرې لمونځ کې خامخا څه غلطي وي نو د مسجد مولوي صاحب ته ورسه، یا مدرسې ته ورسه، یا بل چې داسې یو بل تر تا پوه وي، تر تا یې لمونځ زده وي، هغه ته ووایه زه به دا لمونځ درته تېر کړم. په دین کې شرم مه کوه، زده یې که، دا لمونځ زده که، داسې د لمونځ فاسدات زده که، د لمانځه شرطونه زده که، او د لمانځه فرضیات زده که، په کوم شي سره لمونځ فاسدېږي هغه زده که، او چې په کوم شي سره سجده سهو لازمیږي هغه زده که، واجبات یې زده که. دې ته لمونځ وایي. خالي دا لمونځ نه ده چې ما او تا سبحانک اللهم وبحمدک دا زده وي، بلکې ته به دا زده کوې چې په لمانځه کې واجبات څو دي، شرطونه یې څو دي، یعنې فرض څو دي، مکروهات څو دي، فاسدات څو دي، دا به زده کوې. په کوم شي سره لمونځ مکروه کېږي، په کوم شي سره لمونځ فاسدېږي، په کوم شي سره یعنې کوم شی چې پرېږدې سجده سهو لازمیږي، په کوم شي سره لمونځ خرابېږي، نو دا به ما او تا زده کوو. نو دا به څنګه زده کوو؟ دا رقم زده کېږي چې کله تر تا بل یو پوه وي هغه ته ووایه دا څه رقم ده، یا د مسجد مولوي صاحب ته ووایه. که د خلکو مخ ته شرمېږي یوازې ورسه لمونځ ورته تېر که، او ورته ووایه چې دا واجبات، مکروهات، دا چې کوم په لمانځه کې سنت دي هغه، فرضیات، شرطونه، دا ټول راوښایه. نو چې ما او تا اوس شرمېږو او خالي په لمانځه ولاړ یو، رکوع په رقم نه، سجده مې د سجدې په رقم نه، قیام د قیام په رقم نه، نو بیا به زما او ستا څنګه لمونځ شي؟ نو خو لمونځ هغه ته وایي چې لمونځ د لمانځه په رقم وکړې،
دا یاد ساته لمونځ د مسلمان او د کافر په مابین کې فرق ده. مسلمان لمونځ کوي، کافر لمونځ نه کوي. لمونځ د مسلمان او د کافر په مابین کې پرده ده. باید موږ تاسې دا لمونځ په سمه طریقه زده کړو او لمونځ قضا نه کړو. باید چې 5 وخت لمونځ با جماعت وکړو، په جمع سره وکړو.